الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الموسوم بالكلام دا علم التوحید والصفات دا موسوم کیگی نامدار کیگی بالکلام فعلم الکلام سا دا سے علم الکلام المنجی چی نجات ورکون کے دے عن غیاہب الشکوک دا تک تیرو دا شکوکنا چاگا عقائد باطل دی سدی عقائد باطل دی والظلمات الاوهام او تیاری د وهمونو چاگا بدعات دی سدی بدعات سیئه بد بدعات دی داغینا خاجی وأن المختصر أو تحقيق سرا مختصر المسمى في نامدار کړی شوی دی مسمى او موسوم یو سیز دی بالعقائد عقائد مسمى دی په عقائد عقائد للامام لپاره د امام هغه امام الحمام الکلو خيار دی حمام اخيار ترموي قدوة العلماء الاسلام في قدوة النمونة دا عالمان دا اسلام نجم الملة استورة دا ملت او دا دين دا عليك نوم يسده عمر نوم دا النسفي نسب اسیدون کے دے ترکستان کے یوزے دے اعلی اللہ درجته اللہ دی ولو درجہ ورکی فی دار السلام فسکی فدار السلام خانو ده مختصر چی عقائد دی ده مختصر يشتمل من هذا الفن دا مشتمل دي فن دا علم العقائدنا مشتمل على غرر الفرائد واضحهم الغلر وضرر الفوائد وغم الغلر دا فوائد في الزمن فصول فزمن دا فصولون کی پاغي باندې دا عقاید مشتملو چې مشتمل مرحمه هم خبرو باندې دا مشتمل نو د دې د وجه نه په شرح العقاید مولیکلو کنه رازه ها څه شک شبهه خو پکې نشته رازه دغه ته ورزو دې زه کې وسفل بیان وکړو الموسوم بالکلام المنجی الک نجات ورکون کې دی یو ناجین دی چې په خپل نجات حاصلون کې وي بل منجی دی چې بل لره نجات ورکوي متعدی دی کنه المنجی چې نجات ورکون کې نسنرا عن غیاهب الشکوک دا تک تور تیارو شکوک غیاهب دا جمع غیهبون دا او غیهبون ستویل کیږي تک تور تا هو ما اشتد سواده چې زیات وی تورواله ډیر زیات لکه خلق وی کنه فرسون غیهبون لکه اصل غیهبون تک تور دی نو لهذا اولك انا غياهب جمع تكي طور تياري عليك تكي طور تياري ده شكوك جمع ده شك ده شكوك جمع ده شك او يا لك شك ستوي شك متساوي الطرفين متساوي نسبة
شک ویا چې تساوی د طرفینو پکې وي الکه زید ولاړ دی خو ولاړ نه دی شک تی پکې وي یو تم ترجیح نه ورکېږي نو چې یو تم ترجیح نه ورکې نو دې ته څه ویلی کېږي شک ورته ویلی کېږي شک متساوي الطرفین چې تساوي د طرفینو پکې وي دې ته څه ویلی کېږي شک ورته ویلی کېږي هلکه دا شک ظاهریه دا شک قسم د تصور نه دی که قسم د تصدیق نه دی تصور نه دی ماشاءالله هلکه تساوي د طرفینو سره جانب راجح ته ځوان وي ځوان د تصدیقاتو نه دی جانب مرجوح ته وهم وي وهم من قبیل التصور دی ذهن د پور رسیدلو یاد دي دته تصور اقسام دته یاد دي دوا قسمونه چرته یا ته د ماشومان خبره کې دا خو ته لس قسمونه دي ځوان خو په تصدیقاتو کې دي څه نو لہذا سشي سوشي طاهرية بیا به وي د دې داسې مثال حاجي زه بس حاجي یا لکه شک چاته ویلی کېږي تساوي د طرفینو هغه قضیه چې متساوي الطرفین وي هلکه متساوي الطرفین یا آسان ووایه شک چاته وي تساوي د طرفینو ته ویلی کېږي دې ته شک ویلی کېږي جانب مرجوح دې ته وهم وي لکه جانب نو زید ولاړ دی ستا دا غالب ګمان دی چې زید ولاړ دی اوس درته دا ځوان شولو ځوانې غالب ځوان شو او یا لکه ته کېدای شي اوس ناسي پیشو په خندا پکې اسي یو وهم دی ذهن دې له اعتبار نشته هلکه مونځ دې وکړو نو ستا ځوان دا دی چې انشاءالله قبول به وي ذهن دې پوه رسېده شیطان درته وایي هلکه په دې ځای کېدای شي دا نجس ځای باندې دې مونځ کړی وي نو دا وهم دی ذهن دې پوه رسېده هلکه اودس چارګام دې ښه یقیني ته ورسره کړی دی او بیا وروسته ترام شک دې راشي یا وهم دې راشي شاسې نه بیا اودس دې وهم له اعتبار نه وي که وهم لا اعتبار نه وي ځوان خو الظن کالیقین دا قاعده ده الظن کالیقین ځوان په شان د یقین دی خو په الاحکامات لا په العقاید دا په احکاماتو کې لا په العقاید نه په عقاید ځوان څخه ډېره مسلې ثابت واجب هم ثابت یا لکه پوه شو به ځوان صحیح ځوان باطل لم اعتبار نشته ځوان باطل داسې چې اوس لکه اوس په سړي باندې بد ګماني وکړي او څه قرینه نه وي نو دغه ځوان باطل له اعتبار نشته ځوان صحیحه ناکام یا لکه پوه شولې په دې خبره نو تورې تیارې د شکوکو لکه دا اضافت د صفت موصوف ترا هغه شکوک چې هغه شکوک سبب د تورو تیارو دي
سبب تور تیرود عقائد باطلا ځان له ظفر المحصلین پیدا کوي خو قدیم چاپواله چې وینو ډېر هغې ډېرې ښکلې نقطې ذکر کړي وایي عقایدو کې چې کوم حق او باطل اکثر استعمالیږي په اعمالو کې صحیح او فاسد دا پکې استعمالیږي ذهن دې پوره ظفر المحصلین والظلمات الاوهام او دا تور تیرو د اوهام د وهمونو نو وهم چاته وی وهم جانب مرجوح ته مالک دا بس بدعات لکه مبتدعين چې بدعات جوړ کړی وي نو لہذا بيدای په خپل وهم باندې جوړ کړی وي کنه په شریعت کې ولا اصل نوي بدعت ستوي هغه چې په شریعت کې ولا سنوي اصل نوي کتاب الله په سنت د رسول یا بدعت مقابل د سنت توي مقابل د سنت په هټاو کې ختمه او داغه په زبانه ته بدعت راولېږي او یا خیر القرون کې چانوي کړي نیتم بدعت ویل کېږي ذهن له پوره سره بدعت په دین په عبادتو کې په دین کې یو نوې کار پیدا کول نو لہذا دې ترا بدعات ویل کی مبتدع وی کنه داغه ګمان دا وی چې دا دین تکمیل ته نه دی رسیدلې دا خبره پکې پاتې شوې ده دا ګمان دا وی چې دا دین کامل نه دی ځکه مبتدع خطبه او بربادم دی کنه بالکل الله هم د بدعات او نفامان کې وساتي بس کتابونه وګورئ کتابونو کې چې تاسو ته کوم سرازي بس دا به اختیاروي اکابر علماء دیوبند داغي په نهج او داغي په طرز طریقه نقش قدم باندې وزيږي داغي چې کوم مسائل تاسو ته ذکر کړی وي دا د بدعاتونو مبراوي ذهن دې پوره سیدلږي په دې کې به خیال وکړو بیا بعض اعمال دا سوي چې هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک صراحتا سره وارد نوي د عام قواعد او کلیاتونه مستنبط وي او چې د عام قواعد او کلیاتونه مستنبط وي بیا هم د سنت اطلاق په نه کې د سنت کې ډېر خیال وکوي اسنه چرته یو شی سنت نه وي او ته پکې نیت د سنت وکي او یا سنت وی او ته دا غینه انکار وکي نو دا دواړه طرف تر تبعید ذهن دې پوره شي چې چرته دسي مسله د تملاو شو چې ستا پکې تردد چې دا سنت تک سنت نه ده نو وایا چې ما هو المراد من الشرع کله کپ د شرع چې کوم مراد وي اس پاغي باندې زما عقیده د دې بیا به تلاش پکې لټون بکې چې چرته صحیح سند سره ثابت شو سنت تک نه و بیا لکه پوښتش جی خی وظلمات الاوهام دا نجات ورکون کې د تورو تیارو د شکوکونه او د تیارو د وهمونو نه غینره نجات ورکون کې سبق کې امروز ته تربیه کوم صحیح ده ذهنم پورا سیدل روزي خی وظلمات الاوهام حالکه په دې مختصر کتاب باندې دا ولیکلو دا شرح ولیکه دا ولیر دا مختصر دا ډېر په اهم نکاتو باندې مشتمل راغلی نو د دې د وجه نه مې په دا شرح العقا شرح مفعول کړ وان المختصر او تحقیق سره دا مختصر مصنف سے مدح دې متنن کوي او د شرح کوي مختصر الک مختصر چاته وي مختصر الفاظ قليل الالفاظ كثير المعاني
الفاظه قلیل ومعانیه کثیر دې تصویل کیږي مختصر وتویل کیږي الکه یو مختصر دی سدي مختصر چې الفاظ کم وي او معانی کم یو بل مختصر دی مختصر چې الفاظ ډیر وي معنی کم وي بزشه اسی پکې وو دواله راوستي ذهن دې فرصه نو کمال بس کې دي مختصر کې دي وان المختصر دا فرق د کنز په حاشیه باندې هم موجود راغلی وان المختصر تخصیص دا مختصر المسمى چې دا ټاکل شوی د مسمى الکه مسمى د څه صيغه ده د کوم باب نه ده د بابي تقریر نه ده سمى سمى صرف تصوير ده سنة رازي سمى يسمي سمى يسمى ماشي څنګه سمه ماشي نه دا ته د کوم باب ناخلي سمما يسمون سمما نه دا مسمى د څه صيغه سمى يسمي دا ته دا مسمى د څه صيغه وي مفعول دا مجرد نه وي که د مزید نه وي مجرد اسم ها مضاعف اسم مفعول سره راځي مسمى ها قانون صبر وکړه قانون په مجردو کې څه دی چې اسم مفعول په کم وزن باندې راځي مفعولون دا به څنګه راولي ها ها مسموم المسمى دا المسمى د صيغه شو دا اسم مفعول د کوم باب نشو سمى يسمي سمى يسمي مسمى يسمي دا مزید دی که مجرد دی سمى يسمي صرف يصرف نه اصل ته دلته کې دا اوس دلته د مزید نه ته په بل ځای کې لګي په ماده کې غلط شوی راځي ها صرف يصرف اصل الاصل هذا سماره شو خجن المسمى دا مختصر المسمى دا مسمى کړي شوی دی بالعقائد للعقائد سره هغه عقائد هغه منصرف ته که غیر منصرف ته بالعقائد دا منصرف ته که غیر غیر منصرف ته د څه د وجنه عقائد مساجد خدل د چې په کسره داخل شوی ده د الف لام د وجنه الکه د الف لام د وجنه ولی غیر منصرف منصرف ګرځي دا ولی الف لام د وجنه كم كنزدي إذا نذكر صرف وزن شعري ده الف لام ده وزن شعري ده اضافت بل شيء ته وشي
څه شي بل څه شي د الف لام د وجه نه ولي غیر منصرف ګرځيږي خاص تخصیص معرفت او تخصیص راځي شي تخصیص سناروا هونه معرفت او غیر منصرف کې معرفت والی خرازي الف لام او الف لام معرفت والی پیدا ډېر سړی ور داسې و چې ډېر تږی وي او په کولر کې یخې اوبه وي وګوري خو نظر یې پرې ونه لګېږي روان شي واپس ترې لاړ شي الإفلام ده خواص معظم كبراو ده اسم ده خواص ده اسم انصراف دا سی بوای ها الف لام چې دی نو دا غیر منصرف ګرځوي د دې د وجنا الف لام او اضافت د خواص معظمه او مکبره د اسم نه دی او خاصه د شی چې په شی پورې ملحق شي نو شی بل اصل تراجی کوي خاصه د شی چې په شی پورې ملحق شي نو شیخ خپل اصل تراجی کوي او اصل په اسماء کې انصراف دی اصل په اسماء کې انصراف ته چې دا به منصرف وي حالکه اصل په اسماء کې ولې انصراف دی اصل په اسماء کې ولې انصراف دی اصل په اسماء کې ځکه انصراف دی چې حالکه معانی معتبره په کامل طریقې سره معلومیږي په منصرف کې معانی معتبره معنی هغه معنی معتبره چې پر لپسې راتلون کې چې هغه معنا د فاعلیت تا معنا د مفعولیت تا او معنا د اضافت تا دا په کاملی طریقې سره معلومیږي پس کې په منصرف کې هغه منصرف کې رفع وی تنوین وی پیش په خبره باندې کاملی طریقې سره معلومیږي ځکه په اصل په اسماء کې انصراف دی منصرف والے دی اضافت او یا لکه الف لام دا د خواص معظمه مکبره د اسم نه دی او خاصه د شی چې په شی پورې ملحق شي نو شیخ خپل اصل تراجی کوي او لکه د وزن شعري د وجنم غیر منصرف کیږي دا هغه قافیه برابر ولوي ما لا يجوز لغيره يجوز للشاعر لکه شاعر د پاره جایز دي هغه سيزونه چې د غیر د پاره جایز نه دي او ځانو کې رسول پکنا دا په وخت کې چې دا علم یو سبب د اسباب د منع صرف نو چې هغه سبب چې نکره دي کنه علمیت ختم شو چې علمیت ختم شو ځانو کې رسول په ذهن دې پوره شي خاجی مختصر مسمى بالعقائد للامام امام چاته وي الکه دا پیشوا ته وي من یقتدى به چا پس چې اقتدا کیږي ها یو امامت صغرا ده چې منځ ته مخکې شي بل امامت کبرا ده او بل امامت امام په علم کنه چالکه علم کې وي پچا پس روان دا یو نوع امامت دی للامام د امام د فر الحمام الکه حمام او خيار او حمام د همت نه لري الکه د لوی همت والا یا د لوی غم برداشت کوونکې او یا حمام ډیر د حسن والا تحسین فی العلم چالک ډیر تحسین وی په علم کې الکه
حسن وي په علم کې او تحسین وي په سکی په علم او په سیرت کې جی نو دې تم سوي لیکيږي حمام متویل کېږي امام د حمام او بل معنی دا حمام په معنی د باچا سم راځي الحمام الملك المعظم الملك باچا معظم دے باچا معظم لوی سړی دی قدوة العلماء نمونه د علماء الاسلام دا نمونه د عالمانو د دین دی نو قدوه اصل کې هغه اور ته ویل کېږي چې په رأس الجبل کې وي د غر په سوکه کې وي نو لکه چې د غر په سوکه کې اور وي یو خدا د ټولو خلکو تخکاری بل دا چې ټولو خلکو ته دا غینه خبر معلومیږي سلو یو واقعه وشوه ذهن بل دا چې دا غینه نفهم ټولو ته ملاویږي دلته لوی عالم ته سویل کېږي قدوه وتویل کېږي قدوه نمونه ده علماء الاسلام د اور شغله ده علماء الاسلام د عالمانو د اسلام نجم الملت او ستوره د چا د ملت مستوره لکه څنګه چې د ستوري پایده زیات وي دا شان د دیوم پایده زیات ده لیکن یو حدیث مبارک ته اشاره وکړه چې تزیین د اسمان بالنجوم دی او یا لکه تزیین د ارض دا بالعلماء دی کنه په عالمان